یو صحابی راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی د الله حبیبه بیګا می قرآن لوستو چې مذهب راکړه نو تلاوت په ملک تیز الته استړل او هغه به ټوپونه کول او دلته بیا ماشوم دونه ما به بیا تلاوت بس تلاوت به می شروع کو اس په طرفه کې وخلی د دواړو جهانو سردار ورته سحر فرمایي وی دا تا چې به تلاوت کو اس په ورانې شروع کو دا چې به تا څنګه تلاوت شروع کو نو ملائک پرال استاد تلاوت اورېدو دا اس په ځکه تریدو دا به تا قرآن لوستو ملائک پرا نازلېدل د قرآن کریم تلاوت خپله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ محلې ته چاته نه تپوس وی الله حبیب ته دی محله کې سکه د ابو موسی اشعری په محله کې نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ډیر ښکلی قرآن وایي زه د قرآن اورېدو لرازم زه راځم چې د نه قرآن واورم دی قرآن ډیر ښکلی لولي زه د قرآن تلاوت اورېدو لرازم چې د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ قرآن واورم د قرآن واورم دی قرآن ډیر ښکلی قرآن وایي بچی ورته کېنوئ د قرآن کریم لومبنی استاز نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ټیچر ډے مناوو انما بعثت معلما د ټولو نړومبې استاز د ټولې دنیا استاز نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولې دنیا استاز د ټول عالم استاز او زه دنیا ته الله استاز را لېږلی یم زه د قرآن استاز یم زه به خلکو ته قرآن ښیم صحابه کرامو ته قرآن اخودو مسجد نبوي کې مدرسه قایمه کړله صفه د هغې مدرسې نومو اصحاب صفه د شاګردانو نومو او استاز محترم نبی کریم صلی الله علیه وسلم